أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. دا سورة ابراهیم شروع شو، مکی سورت تے او 250 پدې کې آیاتونه دي او پکې رکوګانې دي. مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه فرمایلی دي چې مخکې سورت رعد کې په آخر کې د رسالت خبره بیان شوله چې الله پاک انبیاء علیهم السلام را لېږلي دي وخت په وخت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله پاک راولېږو. د سورۃ رعد په آخر کې هم د رسالت خبره شوله او د دې سورۃ په اول کې هم د رسالت خبره ده چې الله پاک نبی علیہ السلام ته فرمایي چې ته زما رسول یې، تا ته ما کتاب را لېږلی دی. اول امام سیوطي رحمت الله علیه هغه لیکلي دي چې مخکې سورت کې دا خبره تیره شوې وه چې ولقد استهزئ برسل من قبلک، چې ډېر پیغمبرانو پورې پخوانو خلکو چې کوم دی استهزاء او خنداګانې کړې وي. نو الله پاک اجمالا او لنډه خبره دغه ذکر کړه په مخکې صورت کې چې ډېرو انبیاء علیهم السلام پورې خنداګانې کړې شوې وي. نو په دې صورت کې د هغې تفصیل ذکر کیږي. لکه رسو راځي الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح، نوح علیہ السلام قوم خنداګانې کړې وي. د عادیانو د هود علیہ السلام پورې، سمودیانو صالح علیہ السلام پورې، د ابراهیم علیہ السلام قوم د هغه پورې. د هغې تفصیل ذکر کیږي پکې. او د دې وړاندې رکوع د سورت ابراهیم د وړاندې رکوع بس لنډه خلاصه دا ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیغمبرۍ او دغه شانتې د موسی علیه السلام د پیغمبرۍ د دې ټولو چې کوم دی د دواړو یعنی مقصد بس یو دی چې دا الله پاک دا مخلوق دا کامیاب شي او دا چې کوم دی د تیاره نه یعنی رڼا ته راوباسي. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب انزلناه الیک. الله ودا قرآن کریم او عظیم الشان کتاب دی چې ما نازل کړی دی تا طرف اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم، لپاره دې چې ترا وباسي دا خلک د تیارو د کفر نه رڼا طرف د ایمان، باذن ربهم په توفیق د پروردگار د دوی، د الله په حکم سره، د الله په توفیق سره دا خلق را وباسي د تیارو نه رڼا ته الى صراط العزیز الحمید، په طرف ته هغې لارې د هغې الله تعالی چې هغه عزتمند دی او تعریف کړی شوی دی. الله چې الله پاک دی، الذي له ما فی السماوات وما فی الارض، هغه الله پاک چې د هغه دپاره هغه څه دي چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکو کې دي دا ټول د الله مخلوق دي، الله خالق دی، دا د الله مملوک دي، الله پاک مالک دی. دا خلق کامیاب شي دې دپاره الله پاک انبیاء علیهم السلام راولېږل چې د الله په نظام دا خلق وچلېږي او چې کوم پې نه چلېږي وویل للکافرین من عذاب شدید، او هلاکت دی دپاره د کافرانو من عذاب شدید هغې سخت عذاب نه. الذین هغه کافران یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره چې هغوی غوره کوي ژوندون د دنیا د هغې سره محبت کوي په آخرت باندې. ویصدون عن سبیل الله، او مخ ګرځوي د الله د لار نه، د الله د دین نه، او خلک انتې منع کوي. ویبغونها عوجا، او لټوي په لار د الله کې کوږوالی، د الله پاک په دې دین کې شکونه خلکو له پیدا کوي او په دې کې شبهات پیدا کوي. اولئک فی ضلال بعید، الله فرمایي دا خلک او دا کافران په گمراهۍ لري کې دي، نه د حق نه چې کوم دی ډېر لرې پراته دي د هدایت نه.
بعد ټیم کې به دې کافرانو دا شک کو د نبی علیہ السلام په باره کې او د قرآن کریم په باره کې چې موږ به دې اله منلی وو چې دا قرآن کریم په عجمۍ کې یعنی په بله ژبه کې راوړی وي ځکه دی خو چې کوم دی عربي دی او قرآن کریم هم په عربۍ کې دی نو کېدای شي دا د ځان نه جوړ کړی وي نو الله تعالی فرمایي چې دا د ځان نه جوړ کړی شوی نه دی د دې مقابله تاسو کوی شئ ټول مخلوقات مقابله نشي کولی دا د ځان نه جوړ کړی شوی نه دی کني تاسو انسانان یې تاسو عرب یې او باقي کې تاسو دا خبره کوئ چې دا په عربۍ کې ولې راغلی نو الله تعالی فرمایي هر پیغمبر چې ما رالیږلی دی نو هغه سره خبره په خپله ژبه کې کړې ده لکه خلک هدایت چې حاصلي او کامیابي حاصلي نو چې په خپله ژبه کې پوهېږي د دې وجه نه اوس هم د تعلیم د ماهرانو دا چې کوم دی لکه مشوره ده چې تعلیم په خپله ژبه کې پکاري لکه اوس ماشومان مثلا هغه پښتانه دي او ته د تعلیم په انګریزي کې ورکوي نو بس ټول به ناکام شي که نه ټول به پیل شي لکه اوس دا واړه ولې ناقابلی لکه چې ماشومان هغه پښتانه دي او په سکولونو کې چې کوم دی بل د وړوکوالو دا انګریزي شروع کړي نو هغه پوهېږي نه دا ماته څه وایي دا استاد نو الله پاک هر پیغمبر په خپله ژبه کې هغې قوم ته رالیږلی وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه الله فرمایي ما نه در رالیږلی یو پیغمبر مگر هغه خبرې کوونکی او بیان کوونکی په لغت خپل قوم کې په ژبه د هغې خپل قوم کې خبره په هغې لغت کې به خبره ورته کوله لیبین لهم لپاره د هغه احکامات بیان کې دوی ته نو هر پیغمبر به الله راولېږو او الله پاک به ورته لاره وښوله بیا چې کم انسان به ضد کو بس هغه به ګمراهۍ کې پاتې شو کم انسان چې ځان محتاجه ګڼي الله به هغه ته هدایت وکړو فیضل الله من یشاء پس الله به ګمراه کو هغه چا چې الله به اراده وکړه دغه د ګمراهۍ ویهدي من یشاء الله هدایت کی هغه چاته چې چاته الله د هدایت اراده وکړي او چې چا دوباره کې الله وغواړي چې د هدایت تی وشي الله ته معلومي چې دا ذاتي انسان نه دی د هدایت غواړي نو الله به هدایت داسې خلکو ته وکړو او اوس هم دغه طریقه ده وهو العزیز الحکیم هغه الله پاک غالب دی او حکمتون والا دی ولقد ارسلنا موسى بآياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور دا مخکې تیر شو کنه چې د نبی علیہ السلام د پیغمبرۍ او د موسی علیہ السلام د پیغمبرۍ مقصد لکه یو دی چې خلک رڼا ته راوباسي نو الله پاک د نبی علیہ السلام د پیغمبرۍ د تایید دپاره د موسی علیہ السلام ذکر کوي بیا دارنګه د نورو پیغمبرانو علیهم السلام او خامخا په تحقیق سره الله فرمایي ما رالیږلی موسی علیہ السلام بآیاتنا د هغې خپلو نښو سره الله یې موږ له معجزې ورکړی دي آیاتونه د تورات مې ورکړي او دا مې ورته ویلي ان اخرج قومک من الظلمات الى النور دا چې راوباسه دا خپل قوم د تیارو نه رڼا ته وذکرهم بأیام الله او نصیحت وکړه دوی ته بأیام الله په هغې نعمتونو د الله سره ایام الله معنا نعمتونه د ایام اصل کې ورځو ته وي یعنی هغه نعمتونه چې په دې ورځو شپو کې په دې زمانه کې الله کوم نعمتونه به دې خلکو کړي چې ګوره الله دله سترګې درکړي الله دله غوږونه درکړي دي دا غرونه یې دله پیدا کړي دا ځناور یې دله پیدا کړي نو د دې عبرت حاصل کړي او ایام الله دې واقعاتو ته هم ویل کېږي په دې زمانو کې ورځو شپو کې چې کوم واقعات تیر شوي دي د پخوانو قومونو د کامیابۍ او د ناکامۍ نو په دې سره نصیحت پکاري چې سړی یو واقعه بیان کړي چې خلک عبرتونه حاصل کړي وذکرهم بأیام الله او نصیحت وکړه دوی ته په هغې واقعاتو د الله چې الله پاک په دې زمانه کې کوم واقعات او کوم مخې ته راوستي وو د نیکانو خلکو د نافرمانو خلکو او بیا په هغوی چې کوم عذابونه او چې کوم باندې چا باندې نعمتونه شوي دي ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور الله فرمایي بېشکه په دې کې خامخا عبرتونه دي لکل صبار شکور د هر مؤمن دپاره لکل صبار شکور نو دا
احادیث کې راځي چې دا د مسلمان شان دی ښه چې مسلمان باندې تکلیف راشي کنه نو په هغه کې صبر کوي او چې کله پته خوشاله راشي دې به دا شکر د الله پاک وباسي نو مسلمان صبر او شکور دی ښه په مصیبتونو باندې صبر کوي او په نعمتونو باندې هغه شکر کوي الله فرمایي په دې کې نخې دي عبرتونه دي د مسلمانانو لپاره نو په دې کې نخې عبرتونه د ټولو خلکو لپاره دي ولکه فائدة مسلمان واخلي وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم الله فرمای یاد کړئ په هغه وخت کې چې ویل موسی علیه السلام خپل قوم ته اذكروا نعمة الله عليكم را یاد کړئ الله نعمتونه پتا اذ انجاکم من آل فرعون په هغه وخت چې الله خلاص یې درکړو تاسو ته د فرعونانو نه موسی علیہ السلام پر قوم ته وی چې الله پاک له خلاصې درکړه فرعونانو نه هغه فرعونانو څه کار کوو یصومونکم سوء العذاب چې هغوی برسو او سکو تاسو ته سخت عذابونه ګران سخت کارونه به کول عذابونه به ورکول تکلیفونه به ورکول ويذبحون ابناءکم او ذبح کول به تاسو ماشومان هغه بیا تیر شوی دي چې ماشومان د بنی اسرائیل به ذبح کول خطر به ته کوله ويستحيون نساءكم جمدی به پرې خو دی تاسو ماشومان هغه به جمدی پرې خو دی دغه نه خطر نه کېده هغه به بيدارونه کول کارونه به کول بیا به خزي شوي لکه نساء چې کوم دي خود ته ویل کېږي هغه ماشومان به جمدی پرې خو دی هغه به خزي وکړي دي او خدمتونه به ته اغستره دا تکلیفونه به درکول نو الله پاک تاسو له اخلاصې درکو هغه نعمتونه را یاد کړئ وفي ذالکم او په دې نجات درکولو کې په دې اخلاصي درکولو کې بلاء من ربکم عظیم احسان تاسو د رب طرفنا عظیم لو احسان الله د باندې لو احسان کړو او دا رنګ وفي ذالکم او په دغه مصیبتونو کې بلاء یعنی امتحان عظیم لوی د پروردگار تاسو له طرف نه لوی امتحان وو وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ نو د دې دویم رکوع د سورۃ ابراهیم بس لنډه خلاصه ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د ټولو انبیاء علیهم السلام د بعثت او د پیغمبرۍ مقصد بس هغه یو دی د ټولو پیغمبرانو مقصد دا چې انسانیت کامیاب شي انسانان کامیاب شي الله فرمایي وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ موسی علیہ السلام خپل قوم ته دا خبره وکړه وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ فَآغَ وَخِي یعنی یاد کې هغه وخت لره چې تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ چې کولاو اعلان کړی دی اعلان کړو پروردگار تاسو صد پروردگار یې کولاو دا اعلان کړو او دا اعلان کړی دی موسی علیہ السلام خپل قوم ته وی چې الله پاک واضح اعلان کړی دی لئن شکرتم لازیدنکم خامخا کچا تاسو شکر وباسئ زما د نعمتونو شکر وباسئ یې تابعداري کوئ د الله د دین لازیدنکم خامخا د بزیات کم تاسو لپاره یې نعمتونو به سیوا کم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید او خامخا کچا تاسو ناشکری کوئ نو بشک زما عذاب چې د خامخا هغه سخت دی چې څوک ناشکری کوي د الله د نعمتونو شکر نه ادا کوي او د نعمتونو شکر یوازې دا نه دی چې سړی په خوله باندې وي شکر دی نه الله پاک نعمتونه درکړي دي لاسې درکړي دي نو په دغه لاسونو باندې به د الله د دین کار کوي ګناهونه به نه کوي الله د دماغ درکړي دي الله د مال درکړي دي نو د هغې مطابق په استعمال دی او په حقیقت کې به موږ سي او د موږ شکر بسي او زمونږ چې کوم دی هغه توبه به زمونږ سي د دې وجه نه خو یو شاعر وایي که نه چې شکر نعمت های تو چندان کې نعمت های تو عذر تغفیرات ما چندان کې تغفیرات ما یو شاعر وایي ستا د نعمتونو یعنی د الله پاک د نعمتونو هغه شکر چې مونږ وباسو که نه
نو دا موږ چې شکر وباسو کنه نو دا په حقیقت کې دا الله ګور نعمت دی نو بیا په دې باندې بل شکر پکار دی نو چې هغه بل شکر وباسو نو دا په حقیقت کې ورته الله نعمت دی چې هغه د طاقت راکو نو بیا په هغه بیا بل شکر پکار دی نو دا شکر ګوره وخت کلم آسان کار نه دی ښا پورا د الله د نعمتونو شکر ادا کول او بل طرف ته انسان توبه وباسي عذر تقصیرات ما چندان کې تقصیرات ما یو سړی توبه وباسي نو موږ د توبې غچل موږ نه راځي ښا نو زموږ دا توبه دا یو قسم ځان لږ کم دی یو ګناه ده دا ځان له یو کوتاهی ده لکه موږ په صحیح طریقې سره توبه نه وباسو نو بیا په دغه توبه باندې بیا بل توبه پکار ده چیرې موږ صحیح توبه ونه کړه بیا غبل توبه هغه موږ په صحیح طریقې سره نه وباسو نو هغه کوم کوتاهی وي نو بیا دغه لپاره بیا بل توبه پکار ده نو په حقیقت کې ورته الله غوړي هغه حق ور موږ ادا کوي نشو ها خپل بس وس پکار دی د انسان څومره په وس کې وي الله ته معلومه ده هر انسان له وس ورکړي طاقت ورکړي دی او شکر ډېر ښه شی دی ها روایتو کې راځي چې او سوالګر راغی او د نبی علی سلام نه سوال کو دروازه باندې ودرېد نو بس نبی علی سلام ولا یو کجوره چې کوم دی هغه ورکړه اگر یو کجوره ورکولم دام چې کوم دی یو نعمت ده الله پاک چې کجوره چاته میلاو شي نو هغه سوالګری چې کوم دی بس یو کجوره وانه غستا بعض روایتو کې راځي چې هغه ورتا واکړه نو بیا پدې کې بل چې کوم دی یو سوالګر راغی نو هغه आवाज وکړ نو نبی رسول الله هغه ویل هغه چې کوم دی یو کجوره ورکړه نو هغه شکر گزار وها هغه چې کوم دی هغه یو چې کجوره چاته میلاو شو کنه هغه وی الحمدلله وی ګوره یو کجوره ده الله د پیغمبر د لخوا ګوره ماته میلاو شوله شکر وکړه کنه الله د پیغمبر نه چې ما د یو کجوره میلاویدل بدان د الله یو فضل دی نو شکر وکړه نو نبی اسلام په جند چې دا شکر گزار دی او د الله نعمت یعنی قدر دی کوي نو ام سلمہ رضی الله عنها ته आवाज وکوي او ام سلمہ ویال د کور کې سلويخ درهم پراته دي یو درهم به کم دی د سپینو د روپۍ وا او درینی می ماشي وی سلويخ درهم پراته دي او دې سوالګری له ورکا نو ګور الله پاک دا که چا شکر وکړو نو وی زول سیوا کوم کنه نو په یو کجوره باندې شکر وکړو نو خدای پاک ته سلويخ درهم نور ورکړي نو دا موسی علیه السلام خپل قوم ته دا ویلو چې الله پاک دا ښکارا اعلان کړی دی چې که څوک شکر وباسي نو دا ونه نعمتونه سیوا کوم وقال موسی ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا او ویلو موسی علیه السلام کچا تاسو کفر کوي او هغه څوک چې په دې ځمکه کې دا ټول کفر کوي فإن الله لغني حمید پس بشک الله پاک خامخا هغه غنی دی هغه محتاج نه دی هغه غنی دی تاسو د شکر نه هغه نه بے پروا دی شکر ته محتاج نه دی ها کله ټول خلک شکر وباسي کنه نو د الله په خدای کې څه شی سی واګوي نشي پس بشک الله غنی دی حمید او تعریف کړي شوی دی کسو کې تعریف کوي کنه کوي الله د تعریفونو لایق دی علم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح الله فرمای آیا نه راغله تاسو ته خبرونه او قصې د هغه خلکو چې تاسو نه مخکې وو چې قوم د نوح علیه السلام دی او عادیان دی او سمودیان دي نو تاسو د دې هغه واقعات ان راغلي نه دي هغه واقعات تاسو مخې دي والذین من بعدهم او د هغه خلکو من بعدهم چې دا غوینه پسو نو ابراهیم علیه السلام د قوم او د لوط علیه السلام د قوم هغه واقعات تاسو به معلوم نه دي لا يعلمهم الا الله چې نه پیژني علم نه لري د هغه هیڅوک الا الله مگر د الله نه علاوه دا هغه څوک تفصیل چاته پورا معلوم نه دی اصل لنډ خبره بچاته معلومه ای دا هغه قومونو خو پورا تفصیل الله ته معلوم دی لا يعلمهم الا الله چې دا هغه تفصیلا علم نه لري هیڅوک سوا د الله نه نو الله په کومه سره هغه قومونو واقعات ذکر شي نه دي هغه پیغمبران راغلیو جاءتهم رسلهم بالبينات
راتل کړیو هغه په خوانو قومونو ته پیغمبرانو دا غوي په بینات او په معجزو او په دلایل سره پیغمبرانو دلایل پیش کړو معجزې ته پیش کړو په خوانو قومونو ته هغه نافرمانو خلکو څه وکړو فردوا ایدیهم فی افواههم پس هغه واپس کړو هغه خلکو او هغه یې خپل لاسونه فی افواههم په خلو د پیغمبرانو باندې د پیغمبرانو باندې خلو کې د خپل لاسونه کې خو د دینتونه بیا ادبی وکړه چې پیغمبر به خبره کوله او دې د خپل لاسونه راواغسل د پیغمبر په خله باندې به کې خودل او یې چپ شه مونږ دا خبره وی مکوه دا توهین دا سپکاوي به کو او یادا معنا ده چې فردوا ایدیهم فی افواههم پس یخو واپس کړیو دغه کافرانو خپل لاسونه یعنی هغه خپل لاسونه کې خودل فی افواههم په خپل خلو باندې یعنی پیغمبر به خبره کوله نو دغه خلکو باغ خپل لاسونه په خپل خلو کې خودل یعنی اشاره به وته کوله چې چپ شه امون ته خبره وی مکوا وقالو او دغه خلکو ویلو پر پیغمبران ته وی ان کفرنا بما ارسلتم به بشکمږه کفر کو او انکار کو دا هغه نه چې تاسو را لېګلی شوی په هغه سره چې تاسو کوم خبره کوي چې موږ را لېګلی شوی یو موږ د الله پیغمبران یو او موږ توحید خبره کو دا الله د نظام خبره کو نو دا موږ نه منو هغه په خوانو قومونه بخپل پیغمبرانو ته وی او دا خبره به کوله وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب او بشک موږ خامخا په شکونو کې یو د اغنه چې تاسو موږ را بلې هغه ته او دا څه شک چې مریبن چې اجون کړي په شک کې انده په سخت شکونو کې موږ مبتلا یو او په سخت انکار کیو مطلب دا دی چې موږ تاسو خبره لکه نه منو قالت رسلهم افي الله شك فاطر السماوات والارض ویو پیغمبرانو د هغوی پیغمبرانو بوته دا خبره وکړه افی الله شکون چې آیا د الله په توحید کې د الله په نظام کې تاسو شکونه دي د الله د دین نه انکار کوي هغه الله فاطر السماوات والارض پیدا کوونکی د اسمانونو او د زمکو دی بل پیدا کوونکی څوک شته خالق شته نو د الله په نظام کې ولې شک کوي او هغه الله چې يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم هغه الله پاک تاسو رابلی توحید تم رابلی خپل نظام تم رابلی چې مات کې هغه الله پاک تاسو ته من ذنوبكم هغه بعض ګناهونه تاسو ان الله پاک تاسو رابلی چې ایمان راوړی چې تاسو هغه بعض ګناهونه چې الله پاک هم حقونه ضایع کړی دي الله پاک تاسو هغه معاف کی که تاسو ایمان راوړو آیا خو بعض ګناهونه دي د بندگانو هغه حقونه ها یو کافر دی که د بندگانو حقونه ضایع کړی وي د بندگانو او بیا د اسلام راوړي بیا هم چې کوم دی د بندغه حق ورکړي ښه د بندغه حق معاف کیږي نه خو الله پاک په هغه خپل حقونه وي معاف کی د ایمان د وجې نه ويؤخركم الى اجل مسمى او مهلت بذر کې الله پاک تاسو تر یو نیټه مقرر ان تر د مرګ پورې بیا به تاسو په خیر او په عافیت کې عذاب به باندې نه راځي ایمان راوړی د عذابونو به بچي قالوا ان انتم الا بشر مثلنا قالوا ويلوا هغه خلقو خپل پیغمبران ته پیدا خبره وکړه وی تاسو نه یې مگر انسانان یې د مونږ په شانتي تاسو د ما په شانتي د مونږ په شانتي انسانان یې او تاسو د مونږ نه غوړه خو نه یې چې تاسو مونږ پیغمبران یو او زمونږ تابعداري وکړي تاسو د مونږ په شانتي انسانان یې تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا تاسو اراده کوي دا چې تاسو مونږ منع کوي د هغه خدایانو نه د هغه طریقونه او د هغه خدایانو نه کان يعبد آباؤنا چې عبادت کو زمونږه پلارانو نیکونو تاسو موږ د هغه زوړ دین نه او د پلارانو د هغه دین نه تاسو چې کوم دی موږ منع کوي پیغمبران ته دا جواب ورک فاتونا بسلطان مبین پتا سورات لوکې موږ ته په دلیل ښکار سره موږ ته یو دلیل به پیش کړي د خپل پیغمبري هغه دلیل چې موږ نه کوم غواړو او موږ چې څنګه موږ تاسو نه کومه نه خچ لکه غواړو نو تاسو دلیل پیش کړئ په خپل غوړوالي
او په خپل پیغمبرای باندې قالت لهم رسلهم وبوي هغوی د پیغمبرانو د هغوی پیغمبرانو ته ویلو ان نحن الا بشر مثلكم مونږ نه یو مگر انسانان یو تاسو په شان دي ان دې به دا خبره کوله چې تاسو څنګه پیغمبران یې تاسو خو انسانان یې او ځان ته پیغمبران وای نو پیغمبران وته جواب ورکو چې دا کې دي شي چې یو انسان هم دی او پیغمبري په دې کې خو منافات نشته دا خو کې دي شي موږ تاسو په شان کوم انسانان بالکل یو خوراکونه کوو اسکاک کوو او بیبیانې لرو او اولادم دې حاجتونه لرو ولیکن الله پاک موږ باندې احسان وکړ د پیغمبري او موږ پیغمبران ګرځولیو نو تاسو ناشنا خبره خو نه ده ان نحن الا بشر مثلكم موږ نه یو مگر انسانان یو تاسو په شان دي ټیک ده موږ تاسو په شان انسانان یو ولیکن په دې مخلوقاتو کې فرقونه یې کني په دې ګټو کې بعضې ګټې قیمتي دي او بعضې ګټې چې کوم دي قیمتي نه دي په دې ونو کې فرقونه دي په دې حیواناتو کې فرقونه دي نو دارنګه په انسانانو کې هم فرقونه دي بعضې انسانان پیغمبران دي او بعضې نه دي بعضې انسانان اولیاء دي او بعضې انسانان هغه اشقیا دي او بدبخته دي نو دا خو موږ پیغمبران انسانان یو ولكن الله يمن على من يشاء من عباده لیکن الله پاک احسان کوي په هغه چا باندې چې الله وواړي د خپل بندګانو نه ناغله پیغمبري ورکي وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان او ممکن ندي زمونږ لپاره دا چې مونږ تاسو راتلو کو په یو دلیل یو معجزه ته پیش کو دا د مونږ په وس کې نه ده الا باذن الله مگر دا الله په حکم چې الله وواړي نو دلیل به پیش کو وعلى الله فليتوكل المؤمنون خاص په الله باندې پس پکای توکل او یقین دیوږي مؤمنان وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وما لنا او سره عذر مونږ د پاره مونږ سره کاوړته زمونږ مسلمانانو د پاره اخر سره کاوړته الله نتوکل على الله چې مونږ توکل نکو په الله باندې ان موږ له څه شي ویلي الله نتوکل چې موږ توکل اونکو په الله باندې وقد هدانا سبلنا او په تحقیق سره الله موږ ته هدایت کړې ده زموږ د لارو زموږ د فائدو او زموږ د هدایت ته غلاري الله موږ ته لار خولې ده او موږ ته د کامیابی غلاري خولې دي نو بیا ولې موږ په الله باندې توکل نکو موږ په الله توکل دی ولنصبرن على ما آذيتمونا او خامخا مونږ صبر کوو په هغه چې تاسو موږ کوم تکلیفونه راکوي کافرانو ته پیدا خبره کوله پیغمبرانو او د هغه زماني مسلمانانو چې موږ په دغه تکلیفونو باندې صبر کوو د الله د دین لپاره وعلى الله فليتوكل المتوكلون او خاص په الله باندې پکار چې توکل وکي توکل کوونکی وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا ويلو کافرانو خپل پیغمبرانو ته چې خامخا مونږ تاسو وباسو د خپل زمکینا د خپل علاقې نه مونږ وباسو دا دمکی به ورکوله او لا تعودن فی ملتنا آیا به خامخا تاسو واپس کېږئ زمونږ په دې ملت کې زمونږ په دې طریقه کې څنګه چې زمونږ کوم زړه طریقه ده د کفر هغه طریقه به وته یادوله نو تاسو باغې ته واپس کېږئ یعنی هغه امتیانو ته به وي ځکه پیغمبران خو په کفر کې نه وو خو د هغې مرګرو ته به وي چې په پیغمبران باندې چا ایمان راوړی و نو پیغمبر ته به وي د هغه مرګرو ته به وي چې یا خو به تاسو مونږ د کلي نه وباسو او یا به تاسو دا چې کوم امتیان دي ستا نو دا به مونږ هغې خپل زوړ طریقې دا کفر ته بیا چې کوم دی واپس کېږي کني پرېږدو وي نه نو الله پاک په هغه زمانه پیغمبرانو ته وحی وکړله چې یریږئ ما خفه کېږئ ما دا ظالمان به هلاکوم او دا تاسو چې کوم نو کومې ځمکې نه دوی وښکل غواړي نو دوی به د الله پاک وباسم دوی به هلاک کم او تاسو پکې چې کوم د دیره کې ما او تاسو پکې بیا اوسېږئ یریږئ به نه فاوحى الیهم ربهم نو پس وحی کړی وه الیهم دغه پیغمبرانو ته ربهم پروردګار د دوی
لنهلكن الظالمین چې خامخا به هلاکوم دا ظالمان به چې کوم دی هلاکومه ولنسکننکم الارض من بعدهم او خامخا مونږ تاسو دیرکو الارض په دغه ځمکه کې من بعدهم د دوی نه پس الله دا به هلاک کما او په دغه ځمکه کې چې تاسو ته وحکل غواړي تاسو په کې کوم دی زه دیرکم تاسو په کې سکونت درکم او تاسو په کې کوم دی وسیږئ لکه دغه شانتي شوی و اکثر پیغمبران صدا فی شوی دي او د نبی علیہ السلام سره داسې شیو کافرانو چې کوم د مکه مکرمه نه وښکو مجبور یې کړ خو الله پاک بس هغه کافرانو تبا کړو او بیا الله پاک مکه مکرمه هغه مرکز د اسلام وګرځاو او اوس پورې الحمدلله مرکز د اسلام دی او خدای پاک دغه شانتي مرکز د اسلام وساتي ولنسکننکم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعید الله فرمای دا وعده چي دي دا ثابت دي او دا حق دي دا هغه چا د پر چې څوک یریږي مقامي الله وی چې څوک یریږي مقامي دا غي ودریدو زما مخه ته د پیشې چې څوک چا سره فکر دی چې الله ته پیش کېږم الله په دربار کې به حاضرېږم یعنی مسلمانان د بار الله پاک دا وعده وسمشته چې څوک د ما د پیشې نه یریږي وخاف وعید او یریږي زما دا غي وعید دا غي سزاګانو نه دا غي دمکونه او دا هغه عذابونو نه یریږي واستفتحوا وخاب كل جبار عنید واستفتحوا او طلب د فتح وک هغه پیغمبرانو چې کوم دي د الله نه فتح وغوښتل د الله نه فیصله وغوښتل د الله نه امداد وغوښتو او خپل قومونو ته چې کوم دي خیره وکړي وخاب كل جبار عنید او ناکام شو الله کل جبار هر متکبر چې کله عذاب براغه کنه هغه ټول متکبرین به ناکام شو هغه به هلاک شو تباه شو وخاب کل جبار او ناکام به هر متکبر عنید زدی کم زدیان خلقو او د دین مخالفو د حق مخالفو د پیغمبر مخالفو هغه زدیان نو الله بیا هغه ناکام شو په دنیا کې هم داسې شوي دي مسلمانان کامیاب شوي دي او کافران ناکام شوي دي او دا خو د دنیا غ عذاب مخه ته الله وی د آخرت عذاب امر روان دي ها من ورائه جهنم مخه ته دغه متکبر الله وی عذاب د جهنم دی مخه ته ګوره په عذاب امر روان دي ويسقى من ماء صديد او اسکولې کیږي با په دغه متکبر په دغه ذاتيانو باندې مما ان صديد دغه عبود وینو زو چې کوم د کافرانو کوم ویني زوی دي نو هغه صديد دوی ته به کوم چې کړه دوی تګی شي نو اول بوله وبو ورکینا که ورکینو دغه خراب وبو چا به دوی سکینا نو بیا پرشتي په دې ګورزونو باندې وਹੀ او په زور باندې ولا داخلي واځي کی او دا ګرمه ویني زوی دا په کې ورتاوي کې به دې خلاو کې ولا او ټول اندامونه به کټ شي کلمه به لاندې ارتاوي شي يتجرعه ولا يكاد يسيغه الله فرمایي چې ګډ بیس کی لکه چې متدار وبو خو باندې کنه یخي خو باندې متدار شي خو باندې نو په زور باندې به ګډ سکی ولا يكاد يسيغه او قریب باندې چې دی هغه تیر کی هغه لرا قریب باندې چې بس د مړی نه اخوا تیر کی لکه دومره ګرمي به وي او دومره کرکه به ورځي وياتيه الموت من كل مكان او راضبه دغه ذدیتا دغه کافر تا د مرګ اسباب د هر طرف نه الله وی د هر طرف نه با مرګ به ته حاضری یو عذاب اغبم د مرګي بل عذاب بم د مرګي خو مړکی کی بنور نه خدا سے عذابونو کې به مبتلا ای وما هو بمیت او نبوی دې مړکی دن کې ومن ورائه عذاب غلیظ الله فرمای او د دې مختا اند یو عذاب نه بیا بل مخته بیا بل عذاب به دا غینه پس بیا بل عذابي دا کافران به همیشه د پاره په عذابونو کې مبتلا ای الله پاک دې موږ د کفر نه وساتي الله دې موږ د عذابونو نه وساتي ومن ورائه عذاب غلیظ او د دې نه مختا
الله وی او دغه جهنمی مخه ته او دغه عذابون مخه ته عذاب غلیظ عذابون به سخت هر وخت په سخت عذابون سی واقع مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم دا کافران هغه وخت هم دا خبره کوله اوسم دا کافران دا خبره کوي چې څنګه موږ په عذابونو کیو او موږ خو چې کوم دې خلکو سره همدردی کوو د غریبانو سره امدادونه کوو خلکو له سړکونه جوړو پولونه جوړو لکه اوسم دا کافران امدادونه کوي د خلکو سره نو الله پاک فرمای او د قران کریم د احادیثونو معلومیږي چې الله پاک غیرتی ذات ته نو په دنیا کې دغه بدلی ورکی چې څوک د الله د مخلوق سره امدادونه کوي کافران دي په دنیا کې الله دغه بدلی په دنیا کې ورکی ولا حکومت مضبوط کیو مال له ورکی لیکن آخرت کې وردا پکاري کی بنا ها ځکه اصل شی سره نشته ایمان سره نشته نو الله تعالی فرمایي چې دا کافران چې کوم عملونه کوي دا نیک عملونه کوي نه دوی ته چې کوم نیک کاریږي اول خو باغې کې هم چلو نه غوړي ها بعضې ملکونو کې زلزلې راشي طوفانونه راشي کنه دا کافران چې امدادونه کم کوي کنه په دې کې هم غوړي چلو نه دوی چې دا خلک د ایمان نه واړي چیر دا انګریزان څومره خلک ته دا کافران څومره خلک ته او هغه ملکونو جاسوسي هم پکې غوړي ها زلزلو امدادونه لکه راشي کنه نو بیا جاسوسي کوي علاقې پیژني چې د پلانکی ملک دا چل او پلانکی ملک دا چل بیا سبا له پاغي من کله حمله وکي پاغه کې هم چلو نه خو کنیتونه صحیح کنه او د خلکو سره امدادونه کوي خو په آخرت کې دا پکاريږي نه الله پاک دې مثال داسې دی کنه چې سخت سیلېږي او دا دوی په کې وال وسی نو پته لګي بیا چې هغه دوړه هغه شګه هغه کم خو لاړه پته یې ونه لګي چې کم ځای پرې وتله نو دا رنګ د دوی د عملونو پته بنګوري الته کې ونه لګي پاغه سخت ورځ باندې د دوی د نیکو ځکه دوی کې ایمان نشته مثل الذين كفروا بربهم الله فرمای مثال د هغه خلکو چې چا کفر کړی دی په خپل پروردگار الله نظام نه مني کافر دی نو الله فرمای د دې مثال پیش کړي اعمالهم د دوی هغه عملونه چې دی په دنیا کې کوم نیک عملونه کوي د دې مثال داسې دی کرامات اشتدت به الريح في يوم عاصف پشانت د هغه ایره دی رماد ایره ته ویل کیږي اشتدت به الريح چالاوي الوته بي پاغه سره هغه سیلې الوتی وي په يوم عاصف هغه ورځ کې چې پاغه کې سخت هواګانې الوزي دا څه ورځ چې سیلېګانې وي هواګانې پکې وي نو الله پاک فرمای چې سخت سیلې والوزي او هغه ایره چې کومه والوزه ولا نو پته یې لګي چې کوم ځای کې دا هیڅ پته یې نه لګي سو قادر نه دي سو طاقت نه لري چې هغه ایره چې کوم دی بیا مومي نو دا رنګ چې کومه په هغه سخت ورځ باندې دوی د خپل نیکو عملونو بدله الته کې مونږ نشي ښه دا ول الوزولي دي دا به ختم کړي لا يقدرون مما كسبوا على شيء دی به قادر نه وي پر د قیامت دا هغه نه چې دوی کم کړي على شيء په هیڅ قسم ثوابونو دا غي ثوابونو هیڅ بدلی به ته ملاوي کینا ذالک هو الضلال البعید الله وی دا عملونه باطل دل دوی چې دا عملونه باطل شي ادانیک عملونه الته پکار را نشي نو الله وی دا خبره چې هو الضلال البعید دا تاوان دی الله وی دا لوی تاوان دی ښا البعید چې لري دې دغه تاوان پورا کېدل الله وی دا داسې تاوان دی کنه لکه په دنیا کې څوک تاوانو کی نه دا هغه تاوان هغه پورا کی او هغه کمی خلک پوره کی الله پاک دغه تاوان دغه کمی ګوره پوره کیږي بیان ښه بس هغه لاړ زایش ذالک هو الضلال البعید لکه دوی دا ګمان کو چې رګینه مونږه ښه کار کوو اموږ به دا پکار راشي اپا کې الله پاک دا گمراهی ده ذالک هو الضلال گمراهی ده دوی په گمراهی کې مبتلا دي البعید دا لري د حق نه او دوی حق ته نږدې نه دي او قادر ندی داغه په ثوابونو باندې ذالک هو الضلال البعید او الله تعالی فرمایي چې الله پاک اسمانونه پیدا کړی زمکه پیدا کړی دي کې حکمتونه ځا غوړې سبې پیدا نه دي دا دومره مخلوقات دا الله پاک امتحان کوي دا الله پاک د امتحان یو ځای پیدا کړی دی او
د مؤمن او د کافر امتحان شروع دی او الله کو غواړي بس الله تاسو بلر کم دا موجوده خلق نوې مخلوق په پیدا کم تاسو نه باغ غوري او دا بدلول غوري الله ته ګران نه دی علم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق الله فرمای آیت ته معلومه نه ده اے انسان چې بشک الله پاک پیدا کړی اسمانونه او زمکه په حکمتونو سره په حق سره اندې کې حکمتونه دي ان یشاء یذهبکم کچا الله غواړي تاسو لري کول الله غواړي یذهبکم نو تاسو بلری کی وياتي بخلق جديد او الله براتلو کی پیدا بکی الله مخلوق نوې یو نوې مخلوق په الله پیدا کی او تاسو رمغه وره دی پتا پیدارې کی الله ګوره تاسو کوي شي وما ذلك على الله بعزيز او نه دا خبره په الله باندې بعزيز ګرانا الله دا خبره ګوره ګرانا نه دا الله دا خبره ګوره درانه نه دا دا خو معمولی خبره ده چې الله تاسو لري کوم دې وجنه دا چې الله موږ نه مهلت را کړې او دا ټیم را کړې دا ګوره غنیمت ګڼل پکار دي ښا او الله تعالی فرمایي چې دا خلق به د قبرونو راوځي دا ټول دا الله په حکم نو دا چې کوم په دنیا کې دا کوم چې تابعداران دي دا کشران چې روان دي د مشرانو پسې دا کشران چې دي نافرمانو مشرانو پسې روان دي کافرانو پسې روان دي د نافرمانو مشرانو پسې روان دي نو دا کشران باغ مشرانو ته وي چې په دنیا کې همغه تاسو تابعداري کوله نو تاسو همغه د الله د عذاب نه اوس بچ کړئ شي نو هغه بزان له په عذابونو کې مبتلا وي هغه نافرمانه مشران نو پر یادونه به کوي او کتابونو کې تفسیر مدارک لیکلي دي چې زر کاله پورې به جواب نه ورکړي بیا به زر کاله پسو ته وایي چې راکو مونږ د لار معلومه به د اخلاصي نو تاسو مونږ چې کوم دی هغه لار خو ولې وي خو مونږ وسو مونږ ټول پکې وسره کیږو که پر یادونه کو کنه صبر کو خو د اخلاصي ځای ګوره اوس نشته وبرزوا لله جميعا الله فرمای را کار بشي دا خلق را او به دا خلق نه قبرونه لله د الله د پاره د الله په حکم باندې نه قبرونه براوسی وبرزوا لله جميعا الله فرمای را او به دا ټول مخلوقات دا ټول انسانان د قبرونه د الله د حکم د وجنه جميعا ټول دا ټول براوسی د قبرونه فقال الضعفاء للذين استكبروا نو د دې بس رکوع لکه بس خلاصه هغه دا وخه چې اوس خدای خلک د یو بل تابعداري کوي دا کشران د دې مشرانو نافرمانو په روان دي او الله تعالی فرمایي چې بیا په آخرت کې دا چې کوم خلک د پیغمبرانو مخالفین دي او د نافرمانو خلکو مرګرتیا کوي نو بیا به دا کشران د هغه خپل مشرانو نه د هغه نافرمانو نه بیا بیزار وي بیا به چې تاسو سره موږ هیڅ تعلق نشته خو بیا به هغه ټیم ته ختم شي وي وبرزوا لله جميعا او راوبدي دا ټول مخلوقات دا ټول انسانان دا الله په حکم باندې فقال الضعفاء الذين استكبروا بلا کمزوري دا تابعداران او دا کشران دا بوي فقال الضعفاء بلا کشران دا کمزوري خلقو درای په لحاظ سره د مال په لحاظ سره چې کمزوري خلق ته نو دی بوي للذين استكبروا هغه خلقو ته چې ځان لوی غاڼه ځان لیډر کو او ځان مشر کو نو دا کشران به هغه مشرانو نافرمانو ته وي ان كنا لكم تبعا چې بشکه وو مونږ تاسو لپاره تابعداران فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء فهل انتم مغنون نو پس آیه تاسو دفقون کی او منکون کی عنا زمونا من عذاب الله من شيء الله د عذابون نس شي انمون د الله عذاب منکوي شي وسو او داغه نمونګه بچ کوي شي دغه خپل مشرانو ته بوي نو قالو هغه ورته وي ډېر موږ پس چې دا چرته کې دي شي مونږ ځان له کوم دې گرفتار یو لو هدانا الله لهديناكم کچرته الله مونږ ته خولې وي د خلاصي غلار کوم ته معلومه وي لهديناكم خامخامون با
تاسو هم هدایت کړی وي یعنی تاسو موږ غلار خولې وي یعنی که دلته کې په دې آخرت کې د خلاصي لار کوم ته معلومه وي کنه نو تاسو موږ غلار خولې وي ولکن موږ ته ځان د خلاصي لار رسول نه راځي او هغه معلومه نه ده سواء علینا اجزعنا ام صبرنا برابر ده په موږ باندې اجزعنا آیا که مونږ پر یادونه کوو ام صبرنا او کنه مونږ صبر کوو یعنی زمونږ صبر کول او صبر نه کول پر یادونه کول دا خبره برابر ده یعنی مونږ له پیدا نه راکې ما لنا من محیص نشته له زمونږ د پاره من محیص خلاصې یا محیص زید خلاصي زمونږ ځان نه کوم زید خلاصي هغه نشته دی الله دې مونږ ټول مسلمانانو ته پناه نصیب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. سورة إبراهيم الذي سلورمي ركوع لند خلاصة هغه چې الله پاک فرمایي چې کوم خلک د انبیاء علیهم السلام مخالفین دي نو د دوی ټول چې کوم مشر دی شیطان نو دا شیطان هم په قیامت کې چې کوم دی بیزاری ښکاره کړي او دې بنده خبره کوي چې بس تاسو باندې خو زما څه زور نه چې تاسو زما تابعداري کوله په ګناهونو کې او په شرک کولو کې ما ملامت کوي نو مخکې دا خبره بیان شوله چې دا انسانانو کې به دا کشران به خپلو مشرانو سره په هغې مناظرو باندې وي په بحثونو باندې به وي او دا کشران به خپل لیډرانو ته د ګناهونو دغې مشرانو ته نافرمانو ته وي چې تاسو مونږ د الله د عذاب نه اوس بچ کوی شئ نو مخکې دا خبره بیان شوله او دلته کې اوس دا بیانېږي چې دا شیطان دا بیا په دوزخ کې خلکو ته خطاب کوي تفسیر مدارک لیکلي چې دی به د اور په منبر باندې ناست وي دی به په دوزخ کې وي او دغه دوزخیان ته به ډېرې خبرې کوي چې کله دا حساب کتاب دا معامله صفا شي جنتیان جنت ته لاړ شي دوزخیان دوزخ ته نو دی به ورته وي چې الله پاک وعدې تاسو سره حقې کړې وي او ما هم سره وعدې کړې وي چېر دوباره ژوندون نشته دی او دا چلو کوي دا چلو کوي خو ما تاسو سره ګوره دروغ ما تاسو ته ویلي او دا به ورته وایي چې تاسو باندې ما څه زور خو نه و حکومت مې باندې په تاسو خو نه و چې تاسو ما ګناهونو ته رابللي یې لیکن ما صرف وسوسې راته اچولې وي او تاسو به زما خبرې قبلولې نو ما هم ملامته کوئ ځان ملامته کوي چې تاسو زما تابعداري ولې کړې ده او تاسو امداد اوس کوی نه شم او انی کفرت بما اشرکتمون من قبل چې تاسو زه د الله سره شریک کړی وم او د الله په خبره نه منله او د ما خبره هم منله نو تاسو یو کتاب زه د الله سره شریک کړی وم نو زه د هغې نه انکار کوم او ته د هغې نه بري یم او د هغې نه به بیا الله پاک فرمایي چې کوم مؤمنان دي هغه به جنتونو کې داخل کړی شي او جنت ته به داخل کړی شي وي په هغې به هغه همیشه دپاره چې کوم دی پاتې کېږي او تحیتهم فیها سلام په دغه جنتونو کې به د جنتیانو هغه ډالۍ او یو بل ته به په خپل میز کې او دارنګې د ملایکو له طرف نه به هغه ډالۍ پیش کېږي د سلامتیا هغه دعاګانې به ورته کېږي او مبارکباد به چې کوم دی ورته ورکړی کېږي نو الله تعالی فرمایي وقال الشیطان لما قضي الامر وی به شیطان چې هر کله هغه
فیصله کړی شي دا معامله د حساب کتاب دا پورا کړی شي نو شیطان به خلکو ته وي چې بېشکه الله پاک وعدکم وعد الحق وعدې کړی وي تاسو سره هغه وعده حقه چې دوباره ژوندون دی او هغه عذابونه دي یا ثوابونه دي دا وعده د الله پاک حق وي ووعدتکم فاخلفتکم او ما تاسو سره وعده کړی وي چې ګور دوباره ژوندون نشته دی او کله وی الله غفور رحیم نه مرګ ګناهونه کوا الله غفور رحیم دی وی دا شیطان انسان دا وعده دی انسان سره دا وعده کوي او دا ارزوګانو ته پیش کوي ووعدتکم فاخلفتکم ما وعده کړی وی تاسو سره نو پس ما خلاف کړی دی تاسو سره په هغه وعده کې ان ما تاسو سره ان په هغه وعده کې دروغ ویلو فاخلفتکم پس ما دروغ ویلو تاسو ته په هغه وعدو کې او ما د هغه وعدې خلاف کړی وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي او نو زما لپاره په تاسو باندې سلطان او زور غلبا زور مې باندې نه الا ان دعوتكم مگر دا چې ما تاسو را بللی وای پس تاسو قبول والے کړو زما لپاره فلا تلوموني ولوموا انفسكم وتظلموا ملامتك وما لرا او ملامتك خپل ځانونه ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي نه مزستاسو امداد کوونکې او نه تاسو زما سره امداد کوونکې انی کفرت بما اشركتمون من قبل بشک د انکار کوم په شریک اولو تاسو معنا مخکې د دینه په دنیا کې تاسو الله تعالی یو قسم شریک کړو ما او تاسو ما خبره منله نو دا نه انکار کوم هغه د بری ما ان الظالمین لهم عذاب الیم بشک ظالمان دوی ته پر عذاب دردناک وي وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات الله فرمای داخل بکړي شي هغه خلک چې ایمان راوړي وي نیک عملونه کړی وي جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها باغ جنتونو کې چې بهيږي داغه د لاندې نهرونه او دی باغ کې همیشه نو دی باغ کې داخل کړي شي باذن ربهم وحكم د پروردگار د دوی تحيتهم فيها سلام دا لید دغه جنتیانو با په دغه جنتونو کې سلامونه وي د ملائکو د طرف نه خپل میز کې هغه ډالۍ به پیش کړي الله دې موږ نصیب کړي په یو بل سلامونه چې ملائکه به سلامونه اچي الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه كشجره طیبه اصلها ثابت وفرعها في السماء دا کلمې طیبه د پاکي کلمې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې پاکي کلمې د توحید او د هرې خبرې د سچایي چې کومه خبرې دي پاکي خبرې دي الله پاک هغه مثال پیش کړي چې دې مثال لکه دی خپل پاکي ونی دي او بیا په احادیث مبارکاو کې راغلي ده کده کجوري ونه شو چې جړې لاغې مضبوطی وي پدماګه کې مضبوطی جړې وي د پیلې ملې معمولی رام شي پاغه ارتاوی کینا او ډېر مضبوطی جړې وي پدماګه نه پخپره چې کوم نه اوپر راکاږي او خپل مضبوطه ولاړای او څنګه بر اسمان طرف ته برختی وي او چې کوم میوه کوي هغه د ټولو مول نه هغه محفوظ وي د خلکو د ګوتو غوړونو نه څومره خوري یعنی کلمې هغه ونی او هغه میوه هر وخت په هر موسم کې خپل میوه ورکی د الله په حکم باندې الله پاک فرمایي دا رنګ مثالونه پیش کوم د خلکو لپاره چې نصیحت حاصل کړي دا رنګ توحید کلمه د سچایي کلمې او رښتیا خبره او کلمه طیبه مبارکه د دې جړم چې کوم نه مضبوط دي د مسلمان په ځل کې داغي جړې دي رړه په یقین سره مسلمان دا کلمه وایي لا اله الا الله محمد رسول الله او بیا دغه څنګه د نیک عملونه دي د نیک عملونه یو څنګه دي
یو قسم دا برخې دي لکه څنګه چې د کجوري هغه څانګې برختې وي نو دارنګې د مسلمان هغه یقین په زړه کې مضبوطي او چې کوم عملونه کوي نیک نو الله پاک هغه قبلوي او اسمان طرف ته هغه خیږي او قبولیت هغه ته حاصلېږي او بیا الله پاک د شرک او د کلمې د شرک چې کومې خبرې دي د کفر او خراب خبرې درو خبرې دا غي مثال الله پاک وي لکه د یو خراب ونی په شان دی یو کتابونه لیکي لکه کاکوړه چې د خلک وي چې بس پس مکه باندې راختي وي جړې مړې مضبوطی نه که معمولی به هوا پې راشي بس راوي باسي که کیلې پې راشي او نه جړې چې کومې مضبوطی وي چې په خپل ځان له اوبه حاصلې کړي مضبوطوالی د هغې دپارې نه وي نو دارنګې د کفر دا کلمې د کفر دا خبرې او د دروغو دا خبرې د دې دپاره مضبوطیا نشته که دروغ خبره یو ټایم کې غورم شي که نه خو د هغې مضبوطوالی نه وي آخر کې د هغې دروغوالی هغه خلکو ته ښکاره شي الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة الله وی آیت ته معلومه نه ده اے مخاطب اے انسان چې څرنګه بیان کړي الله پاک یو مثال د کلمې طیبه د کلمه توحید او د سچای خبرې د دې مثال الله څومره خپل بیان کړي چې دا کلمه طیبه چې دا کشجره طیبه فشان دا غو خپل پاکه ونی لکه حدیثو کې راځي چې لکه مثال په تور د کجوري ونه شورا دا غي مثال دا غي په شان دي اصلها ثابت وفرعها في السماء چې جړې د هغې ثابت وي مضبوط وي په ځمکه کې دغې ونې وفرعها في السماء او څانګې د هغې په طرف ته اسمان کې وي برختې وي نو هغه میوه هغه کجورې هم پاکې وي او ځناوره دارنګې انسانان له بوټي نشي وړی هغه ښکلې پاکې نو دارنګې کلمه طیبه چې ده د هغې جړې د مسلمان په ډکې دي او دا نیک عملونه یو قسم څانګې دي او دا قبلیږي توتی اکلها کل حین باذن ربها چې ورکوي دغه ونه اکلها هغه خپلې میوې کل حین په هر وخت کې چې کله د میوو وخي نو خپلې میوې کوي هغه ونه باذن ربها په حکم د پروردګار د هغې ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون بیانې الله مثالونه د پاره د خلکو د پاره د خلک نصیحت حاصل کی ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة الله فرمای مثال د هغه کلمې خبيثي د هغه ګنده د کفر کې کلمې دي او د کفر کې خبرې دي او کومې دروغ خبرې دي نو الله پاک فرمایي چې دا غي مثال کشجره خبيثه فشانت دی یو خبيث دی یو خراب ونی دی یو خراب بوټي دا مثال په تور کا کوړه ده نو دا غي فشانت دی هغه مثال دی وی او تصب من فوق الارض چې هغه راوخلې کیږي د ځمکې د پاسه جړې مړ نه کنا نو بس راوخلې کیږي بس در خلق راو باسي یا سیده راشي بس راوسی ما لها من قرار نوی دا آغی دا پارا قراره پزمکا کی دا آغی بوٹی دا پارا او دا آغی بیکار ولی دا پارا یا بیکار بوٹی دا پارا نو دارنگ اللہ پاک فرمائی چی دا دروغ کلمہ یا دا کفر خبر چی دی آغی دا پارا قراره نئی آغی دا پارا ٹنگیتن نئی خوا که آسی پہ اوٹیم کے کفر ہو د ګناهونو هغه خبرې غلبه وونکي که نه لیکن هغې سره ټینګېدل نه وي هغه بیا ختمېږي هغه دروغ بیا ښکاره کېږي يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة مضبوطی الله پاک هغه خلق چې ایمان راوړي بالقول الثابت الله فرمایي په هغه خبرو سره هغه ثابت او محکم خبرې دي یعنی کلمات طیبه شو مثال پتا و نو الله پاک دې کلمې طیبه په برکت او دې ایمان په برکت الله مضبوطی مؤمنان فی الحیات الدنیا و فی الاخره په ژوند د دنیا کې او په آخرت کې
نو مسلمان چې دی کډیر تکلیفونه پې راشي کډیر کمزور مسلمان وي والله پاک هغه ته ثابت قدمي نصیب کوي او ژوندون د دنیا کې دارنګې په قبر کې او په آخرت کې د دې کلمې په برکت باندې ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء او خویوی الله پاک گمراه کوي الله پاک ظالمان گمراه کی دلیل سره نه دې ان کلمې د شرک او د شرک خبرو د وجنا او د دروغ خبرو د وجنا الله پاک دا ظالمان او کوي دلیل سره نه به دلیل وي گمراهان وي ويفعل الله ما يشاء او کوي الله پاک هغه چې الله وغواړي بس څوک گمراه پاتې شي ځکه الله ته پته چې د گمراهي خوښه ده او د محنت نه کوي د هدایت لپاره او چې څوک هدایت غواړي نو الله پاک هغه خلکو ته بیا چې کوم دی هدایت هم نصیب کړي دا الله عادت مبارک دی الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله دا اوس الله پاک په دې پیډه ملکو کې دا خبره بیانېږي چې کوم خلک د حق تابعداران دي نو هغه له پکار دي چې خپل محسن حقيقي دا الله پاک چې کوم دی یندغه اطاعت کوي دا الله پاک چې کوم دی تابعداري کوي دا الله تابعداري پکار ده دا الله پاک د محسن دي څومره انعامات کوي باندې کړی الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا الله فرمای آیات معلوم ندي اے مخاطب ته نه پیژني هغه خلک بدلوا نعمت الله كفرا جاوي بدل کړه د الله نعمتونه هغه بدل کړه په ناشکرۍ او کفر سره دا الله نعمت نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو دې مکه خلکو د نبی اسلام قدر نه کنه الله نعمت او الله توحید دی دا الله توحید منل دا الله نظام منل او دارنګي دا الله غ نعمت هغه داو چې دا الله د نعمتونو شکر وباسي دوی هغه بدل کو کفرن پنا شکر په کفر سره د نبی اسلام نه انکار وکړو د قران نه انکار وکړو دا کفار مکه چې دی الله ودا هو ناشنا خلق دي الله نعمتونه ټکراو کړو په کار خدای چې دا شکر وکړي وي نبی اسلام دومره لوی پیغمبر الله پاک په دوی کې راوړي او دې امت ته الله نصیب کړ واحلوا قومهم دار البوار او دې خلکو نازل کړو او دوی را کوز کړو د خپل قوم او د خپل مرګري خپل تابعداران را کوز کړو دار البوار په کور د هلاکت کې جهنم جهنم دې الله دې دا خو ناشنا خلق دې دا مکه دا خلق او دا کافران چې دا الله غ نعمتونه په ناشکرۍ بدل کړو دا الله نظام نه مني او دا خپل قوم او دا خپل تابعداران او دا کشرانې هلاکت به ته کوم دی را کوز کړو او دا هلاکت په دې کې دی را کړو چې هغه جهنم دی یصلونها په دې حال کې دوی په داخلي کې د جهنم کې وبئس القرار او ډېر خراب دی ورته دی زید دې کا او دې د جهنم وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله او دوی ګرځولي د الله لپاره شریکان د پاره دې ګمراه کی خلق د الله د لارنا قل وای پیغمبر صلی الله علیه وسلم تمتعوا پیدا حاصل کوي چې څه کوي دوزخ ته وځي دا غدم کیدا دا غیر ولدي لکه څنګه چې یو مریض کوم دی هغه پان نکی پرهیز نکی او دوائی نه استعمالي نو بل ډاکټر ته وی بس په خورا تا انجام چلے هغه مرګ دی او مرګيږي با نو دا الله پاک کوي قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار وبشكا مصيركم أغور زيد رجوع تاسو زيد ورتلو تاسو او یا مصيركم تاسو واپس کېدل قل وای پیغمبر صلی الله علیه وسلم تمتعوا پیدا حاصل کوي دا غدم کیو له ورکی یریږي چې کوي فإن مصيركم فبشكا واپس کېدل تاسو إلى النار هغه اور تدي او دوزخ تدي قل لعبادي الذين آمنوا وای پیغمبر صلی الله علیه وسلم دما بندگان تا الله دما بندگان تا هغه بندگان چې ایمان لا وړي دې مؤمنان ته وایا
یقیموا الصلاة چې دوی د مونځ قایم کړي د مونځ پابندي دې کوي وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیه او خرچې دې کوي د هغه چې مولا کوم رزق ورکړي په پټه باندې خرچې او په ښکاره باندې چې کله د پټې موقع کې په پټه باندې خرچه پکاري او چې کله د ښکاره بیا ښکاره هم چې کوم دی جایز دي نو خرچې کوئ د الله د دین لپاره وي من قبل ان یاتي یوم مخکې د هغې نه چې راشي هغه ورځ مخکې د راتلو د هغې ورځ نه لا بیع فیه چې نه به وي خرڅول اخیستل په هغې کې اغستر خرڅول پکې نشته چې بس څوک پیډیا میډیا چې کوم دی ورکړي ولا خلال او نه پکې به دوستۍ وي کفارو مې کې هغه دوستۍ ګورې پکارېږي پکې نه د نافرمانو خلکو مې کې هغه دوستۍ نشته او د نیکانو خلکو مې کې هغه دوستۍ به ګورې پکارېږي ښه د الله په حکم الله الذي خلق السماوات والارض دا دا ذکر کیږي چې الله ګوره محسن دی په تاسو انعامات کړي الله هغه ذات دی چې هغه پیدا کړي اسمانونه او ځمکې او په دې کې زمونږه هغه اسباب دي د زندګۍ وانزل من السماء ماء او نازل کړی الله پاک د اسمانه طرف نه وګو فاخرج به من الثمرات رزقا لكم الله را پیدا کړی په دغه وګو سره دا میوجاتو او دا خوراکونه رزق تاسو لپاره وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره او په خدمت کې لګوري الله مسخر کړی د لپاره کیشته چې روان شي په سمندرونو دریابونو کې د الله په حکم دا د الله په حکم چلیږي ها الله بل چا په حکم نه چلیږي کله دومره دون شی روان کله دومره لوی جاز روان وي او کیشته اډوبېږي نه دا د الله په حکم وسخر لكم الانهار او په خدمت کې لګوري الله د خبردار نهرونه د دریابونو وسخر لكم الشمس والقمر دائبين او په خدمت کې لګوري الله تاسو پر انور او سپومې دائبين چې پر لپسې روان دي نا نور او سپومې خپل چکرې وهي او روان دي وسخر لكم الليل والنهار او په خدمت کې لګوري الله تاسو پر نشپا او ورځ لیکن د انسان فائدې دي وآتاكم من كل ما سألتموه او درکړي الله تاسو ته بعد د هر شينا چې تاسو غوښتي الله دې تاسو کوم سوالونه کړی یا په خپل باندې سوال او یا چې کوم دې تاسو د حالت نه هغه معلومیږي چې موږ له داشې پکار دې موږ له داشې پکار دې الله پاک تاسو ما هغه حاجات پوره کړی وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها او که تاسو شمارئ د الله نعمتونه نو تاسو به ونه شمارئ هغې لره د الله نعمتونه غیر متناهي هغه شمارلی نه شئ ان الانسان لظلوم کفار الله فرمایي ان الانسان بشکا دا انسانان چې دي دا کافر او دا رنګ جنس انسان دا مسلمانان هم چې کوم دي ظلمونه کوي او ناشکر دي ان الانسان بشکا انسانان چې دي لظلوم خامخا ظلم کوونکي دي کفار او ناشکر دي کافر انسان چې دی کنه ډیر ظلم دی ډیر ظلم کوي لکه الله سره شرک کوي او ډیر کفار دی ډیر چې کوم دی ناشکر دی د الله نعمتونو لره او تفسیر مظهری کې فرمایي چې ان الانسان لظلوم دا انسان ظلم دی یعنی که تکلیفونه پې راشي بس بیا دې صبر نه کوي او کفار دی چې کله الله په نعمتونو وګي نو د هغې شکر نه ادا کوي نو دې چې کوم دی کفار دی ناشکر دی وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا دا مخکې د توحید بیان تیر شو او رد شرک د دې لپاره الله پاک واقعات د ابراهیم علیه السلام هغه بیانوي چې الله تعالی فرمایي چې تاسو ته پکار دي چې د حق تابعداري کوئ او ابراهیم علیه السلام ځان لپاره نمونه وګرځوئ او تاسو تعلق دی د ابراهیم علیه السلام د هغې درسګاه سره د خانه کعبې مبارکې سره یعنې تاسو تعلق دی پکار دي د هغې سره به خپل رابطه چې کوم دی ساتئ په منځونو کې او په نور حالاتو کې او الله تعالی پکې دې کفار مکې دا
او د مکه مکرمه دي خلکو ته غور کوي تنبیه ورکړي چې تاسو خدا تابع کوئ چې موږ د ابراهیم علیه السلام په اولاد یو دغه په نسل کې یو حالانکه ابراهیم علیه السلام د الله په توحید باندې چلیدو د الله توحید مانو او تاسو چې کوم دي یعنی شرکونه کوي دا ابراهیم علیه السلام دعاګانې کړي چې کله مکه مکرمه او دارنګه د خانه کعبه مبارکه تعمیر وکړو حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې وایي چې دا دعاګان د هغه ټیم دي چې کله مکه مکرمه آباد شولا آبادی په وشولا خانه کعبه مبارکه آباد کړه ابراهیم اسلام دعاګانې کړي وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا او په هغه وخت چې ابراهیم علیه السلام ویلو اے زما رب وګرځوه دا کله مکه مکرمه آمنا امن والا نو خدای پاک دعاګانې قبول کړي هغه انسانانو پکې په امن کې دي او تر دې چې هغه زناور هغه دا محسوسي چې موږ په امن کې یو هغه کمتر انسانانو سره خوا کې دي او په امن کې وي او دا هغه ښکارم په امن کې دي بیا دا خپل کتابونو کې دا تفصیلات دي نو الله پاک دا درخواست کړو چې دا مکه مکرمه امن والا وګرځوا وجنوبني وبني ان نعبد الاصنام او ډډ ته ساتما بچو ساتما وبني او زما بچوړي زما دا ځامن دا اته ځامن دا هو چې دا غنه پیدا وي خدای پاک ما او زما دا خاص کوم ځامن دي زمانه پیدا دي مونږ ډډ ته ساته یعنی چې څنګه اوسه پر ډډ ته ساتري دي موږ شرک نه کړي نو مونږ ډډ ته ساته همیشه د پر ان عبد الاصنام د دین ته مونږ عبادت وکړو د بوتان د عبادت نه خدای پاک مونږ بچو ساته او د شرک نه مونږ بچو ساته رب انهن اضللن كثيرا من الناس اذا مونږ رب اذا ما رب انهن بشک د بوتان جدي اضللن كثيرا من الناس دې گمراه کړي ډیر خلک خدای پاک د دوی د گمراهۍ سبب وګرځیدو دا بوتان موږ خدای پاک د شرک نه د بت پرستۍ نه بچ کی د کفر نه موږ بچ کی فمن تبعني فانه مني فاغسو چې زما تابعداري وکي او دا الله توحید ومني دا الله نظام ومني فانه مني فبشک هغه زما د ډلې نه دی هغه زما د اولاد نه دی هغه زما د ډلې نه دی چې څو زما دا نظریه ادمه په پروګرام چلیږي زما د الله په نظام چلیږي ومن عصاني فانك غفور رحيم هغه څوک چې زما نافرمانی کوي چې څوک زما نافرمانی کوي او کفر او شرک کوي او یا شرک نه کوي کفر نه کوي ولیکن ګناهونه کوي نو خدای پاک نه کفر کوي نو ته ایمان نصیب کوي لکه ته غفور رحیم او بیا د مغفرت او بخښنه نصیب کی دا لکه که څوک ګناهونه کوي مسلمانان دي او ته توبه نصیب کی ومن عصاني فانك غفور رحیم هغه څوک چې زمانه فرمانی کوي زمانه فرمانی کوي زما په طریقه باندې نه چلیږي نو خدای پاک ایمان ته نصیب کی فانك غفور رحیم بل بشک ته بخون کې او رحم والے یعنی کې ایمان راوړو خدای پاک ته بخنان کوي او بخنو ته وکي او ابراهيم عليه السلام په مکه مکرمه کې بیبي هاجره او حضرت اسماعیل اسلام ته معصوم ولا دای دی راکړو او بل بیبي په شام کې وا بیبي ساره رضی الله عنها نو داغه په بارے کې دعا دي ربنا اذن ربا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم بشک ما دې راکړي اني اسكنت ما دې راکړو او ما دلته کې لکه پاتې کړو او خپل وی هغه اسماعیل علیه السلام ما دې راکړي من ذريتي بعد اولاد زمانہ بواد غير ذي زرع پدې وادي او پدې میدان وادي چې کوم دې د غرونو کمیت کې چې کوم ځای وي میدان شانتي پدې وادي او پدې میدان کې چې د غرونو کمیت کې دې غیر ذي زرع او فصل والا کروندې والا نه دې کروندې ځای نه دې چاپیره غرونو دي کارجن کومکی دي خدای پاک ماته لګي تیرا کړو
عند بیتک المحرم ستا د کور محترم په خوا کې عند بیتک المحرم ستا د محترم کور په خوا کې نو خدای پاک ما دلته کې ډېره کړه او دا د څه دپاره ربنا ای زمونږ ربه لیقیموا الصلاة چې دوی قایم ایمان لره د مونځونو پابندي کوي چې عبادتونه دلته کې کوي لکه اصل د انسان د پیدا کېدو او د پیریان د پیدا کېدو اصل مقصد خو لیکنې او حکمت پکې خو عبادت دی که نه چې د الله عبادت پکې او خپل آخرت او دنیا به کامیابوي نو دا د الله پاک په حکم سره ابراهیم علیه السلام چې کوم د بیبي هاجره هلته کې تېره کړې وه او حضرت اسماعیل علیه السلام په وړوکوالي هغه واقعات معلوم دي نو خدای پاک ما دا دې لپاره ډېره کړه چې د ملکونو پابندي کوي او خدای پاک دا خوشی میدان دی نو د بعضې خلکو ورونه دې خوا مایله کې چې دلته کې تېره شي او په دې مکه مکرمه کې او دوی خدای پاک رزق ورکړي هر قسم د پیدو شیزونه دوی شکر وباسي نو الله پاک د ابراهیم هم دعاګانې قبولې کړي ها د خلکو ورونه هغې ته مایله دي هر سړی هر مسلمان دا غواړي چې هلته کې لاړ او خدای پاک له رزقونه هم دومره ورکړي چې د هر موسم چې کوم دی هغه په هر موسم باندې هغه میوې او ټول سامانونه قسمه قسم مکه مکرمه کې هغه میلاویږي او د کمې چې کوم دی په پته انسان نه پوهېږي هغې کې کمې نه راځي وجعل افئدة من الناس تهوي الیهم پس وګرځه واړونه د بعضې خلکو تهوي الیهم چې مایله شي دوی طرف ته یعنې چې دلته کې د اوسېدو لپاره خدای پاک خلک راولي نو بیا خلک ورو ورو هلته کې راته او مکه مکرمه لوی ښار جوړ شي د خلکو ورونه هغې ته مایله کې علما وایي چې من الناس افئدة من الناس که نه د بعضې خلکو ورونه خدای پاک دې ته مایله کړي که دا یې ویلی وی چې د ټولو خلکو که نه بیا به ټول خلک بس هلته کې تلله او بیا به ډېره ګرانه وي نو د دې وجه نه د بعضو خلکو ورونه خدای پاک اخوا مایله کړي وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون او رزق ورکړي دوی ته دې زمکې خلکو ته من الثمرات میوجاتو او د هر قسم د پیدو شیزونه لعلهم يشكرون لپاره دې چې دوی شکر وباسي ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن اے زمونږ ربه بېشکه تا ته معلومه ده هغه چې مونږ یې پټو وما نعلن او هغه چې مونږ یې ښکاره کوو کومې خبرې چې خدای پاک زمونږ په اړه کې پټې دي نو مخلوق نه او یا مونږ مخلوق ته ښکاره کوو خدای پاک تا ته ټولې معلومې دي یا بعض علما وایي چې ما نخفي هغه چې مونږ کومې خبرې پټې ساتو چې د اسماعیل علیه السلام او د هغه د مور مبارکې چې د ما زر کوم فکر دی چې دلته کې پاتې کوم او ما نعلن هغه چې دی ښکاره کوم کومې خبرې خدای پاک تا ته ټولې معلومې دي یا بعض علما وایي ما نخفي هغه چې مونږ پټې ساتو یعنې په آخر کې به په دې مکه مکرمه کې یو عظیم الشان پیغمبر راځي نو د هغې سوال خدای پاکه یعنې زه کوم او هغه خبره لکه پټه پټه کې ساتم چې یو عظیم الشان پیغمبر به راځي او کومې خبرې چې زه ښکاره کوم تا ته د خدای پاکه ټولې معلومې دي ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء او نه پټېږي په الله باندې هیڅ قسم شی نه په اسمانونو کې او نه په ځمکو کې ټول الله ته معلوم دي الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ټول تعریفونه هغه الله درځي چې دا کړی دي ماته على الكبر سره د بوډاوالي اسماعیل او اسحاق علیه السلام یعنی د بوډا شوی نو عمر مې ډېر دی خو شکر دی تعریفونه هغې الله لري چې ما د اسماعیل اسحاق زوی دا چې کله پیدا کېدو نو د ابراهیم علیه السلام عمر وي 99 سال یو کم 100 کاله او چې کله اسحاق علیه السلام پیدا کېدو نو د ابراهیم علیه السلام عمر چې کوم 112 یو 112 کاله د بوډاوالي نه کې دا د خدای پاک دا دو زامن لکه دا پیغمبران راکړل نو نور زامن یې ټول تعریفونه هغه الله چې ما له یوې بچي راکړو ان ربي لسمیع الدعا بېشکه پروردګار زما خامخا اورېدونکی او قبلونکی د دعاګانو دی رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي اے زما رب وګرځوه ما پابندي کوونکی د مانځه
ومن ذریتی او د اولاد زمانہ خدای پاک ما او زما اولادم د منظور پابند کړي ورته بچو د پر دا سوال کوي ها موږ خو اول د دنیا سوال کوو ابراهیم علیه السلام ول اول د دین سوال چې دین ټکی کنه نو بیا په خپل دنیا خدای پاک ټیک کوي ربنا وتقبل دعاء اے زمونږ ربا او قبول کړه ما دا دعا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اے زمونږ پروردگار بخنه وکي ماتا او زما مور پلار تا او مؤمنانو تا ټول مؤمنانو سره زنانو د خدای پاک بخنه وکي یوم یقوم الحساب هغه ورځ باندې چې قائم کیږي به حساب کتاب به قائم کیږي حساب کتاب به کیږي نو خدای پاک موږ ته بخنه وکي نو ګوره ابراهیم علیه السلام موږ او تاسو لپاره دعاګانې ګوره وکړي د مخکې نه وي خدای پاک ټول مسلمانانو ته یعنی بخنه وکي نو د دې وجه نه موږ ته ګوره دا حکم دی چې په ابراهیم علیه السلام باندې درود شریف لولای اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم او دعاګانې ولوي کوي د لوی مرتبو نو دلته کې دا سوال دی چې ربنا اغفر لي وصابا كما تبخنا وکي ولوالدي ما مور افلار کوي نو دا سوال نه چیرې مشهور خبره خدا ده چې ابراهيم عليه السلام پلاس چې کوم دی هغه کافر نو دا کافر ته بار خو سوال نه کوي یو کافر په کوفر باندې مړ دی نو دا هغه بار بیا سوال باندې کوي چې خدای پاک هغه تبخنا وکي او ابراهيم عليه السلام دلته کې دعا کوي نو علماء کرام فرمایي تفسیرونه لیکلي چې ولوالدي وی زما مور خپل د خدای پاک بخنه وکي نو بعض علما دا وایي چې یاره مور خپل ډول مسلمانانو او دا چې کوم کافر او آزر ماغه ترو نو مور خپل ډول مسلمانانو خان د مسلمانانو لپاره د بخنه دعا کړی دا د مسلمان لپاره د بخنه دعا هغه وکړي شي او بعض علماء دا ویل چې والدینا دلته مراد خپل مور خپل نه مور پلار نه یادي بلکې د والدین مراد آدم علیه السلام او حوا ابي ابراهيم علیه السلام دعا کوي آدم علیه السلام او حوا ابي دا چې خدای پاک ما وبخي هغه ما والدین آدم علیه السلام حوا ابي چې کوم دي هغه وبخي او بعض علماء دا هم لیکلي دي چې نه دا ابراهيم علیه السلام دا دعا په هغه ټیم کې غوښته ده چې کله پلار لا جام دیو بازی وي نو خدای پاک ما وبخي ما مور پلار وبخي نو مطلب دا چې خدای پاک ما پلار ته کوم ایمان نصیب کړي مور خو مسلمانه وا خو پلار خدای پاک ما پلار ته کوم ایمان نصیب کړي او دې وبخي نو دا دعا خو سره غوښتې شي کنه چې خدای پاک پلان کې دې کوم ایمان نصیب کړي یو جندې کافي خدای پاک ته ایمان نصیب کړي او دې کوم دې مغفرت ته وکړي بیا دا مطلب دی او بعض علماء کرام دام لیکلي دي چې نه د ابراهيم عليه السلام پلار په دغه ټیم کې وفات شو خدای پاک ما پلار وبخي نو پلار خو کافر بیا سره په دعا کوله نو علماء فرمایي چې په هغه ټیم کې چې دعا کوله نو دې لا منع کړی شي نو دعا کولو نه د پلار لپاره لیکن دا غي نه په بیا وحي وتراله چې ستاسو پلار په کفر باندې مړ دی او د کافر د باره باندې اند مغفرت سوال نه کوي چې کوم کافر په کفر باندې مړ شي نو بیا د هغه باره بخنه نه غواړي چې خدای پاک هغه ته بخنه وکړي نو دا ابراهيم عليه السلام په هغه ټیم کې دا دعا وغوښته ده چې پلار یې مړ شو خو لیکن لا خدای پاک منع کړی نه و نو په هغه ټیم کې کوم دی ول دعاګانې کوي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون لو الله تعالی فرمای دې امر کو بلند خلاصه دا چې کوم خلک حق نه مانی دا غینه اعراض کوي نو قیامت پر بعدو د دې خبره احساس شي نو قیامت پر چیرې موږ بیا دې کو موږ نه فرمانی کوله او بیا به کوم درخواستونه کوي چې خدای پاک موږ واپس دنیا ته بوزي نو الله فرمایي ولا تحسبن الله غافلا
هرگز ګمان مکوا اے نبی علیہ السلام او اے مخاطب اے انسان ګمان مکوا په الله باندې چې الله کینا خبر ده عما يعمل الظالمون دا هغه نه چې ظالمان کوم عملونه کوي دا ګمان مکوا چې کله الله پاک دې نه خبر نه دی انما يؤخرهم خبردار چې الله مهلت ورکړي دي ظالمانو ته ليوم تشخص فيه الابصار الله دې ته مهلت ورکړي دا هغه ورځ د پاره د قیامت ورځ د پاره تشخص فيه الابصار چې بټي برا اودي پاره کې او حیران سرګردان وي پاره کې الابصار دا سترګي الله پاک دا دې ته مهلت ورکوم چې مکمل عذاب ولا بیا اډه کې ورکما هغه ورځ کې چې داستر کې بیا بټه راوتی ډېر حیرانه سرګردان عذابونو د وجنا او دا غیر د وجنا مهتعين مقنعي رؤوسهم ودې حال کې چې مهتعين چې دی ومنډه وهم کې وي او تیزی کوون کې وي هغه میدان د حساب کتاب تا مقنعي رؤوسهم او په دې حال کې چې سرونه به پورته کړی وي دا انسان چې ډېر حیران او سرګردان کنا او یره پی دا په برابر ګوري سره برابر کړی او دا سترګې بټه راوتی دا سترګې لکه پټوي نشي د ډېر حیرانتیا او د یره د وجنا نو الله فرمایي په دې حال کې چې سرونه پورته کړی وي لا يرتد الیهم طرفهم نبو واپس کی دوی ته نظرونه دوی دا نظرونه دوی واپس کیږي نه یې سترګې بټه راوتی سترګې بندوین نشي د ډېر یره د وجنا وافئدتهم هوا او دونه دوی با هغه خالی وي د عقل نه دونو کې به عقل نه یعنی بس سم پوری کی بنا عقل به سم الوته دونو به سم هوایی شي سم د خپل ځای نه برابر شي وافئدتهم هوا وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب او غیر وخلق نبی کریم صلی الله علیه وسلم فاغه ورسترا راضی په دې عذاب دا خلق ویره وا دا هغه ورځنا او هغه ورځ سره راضی په دې عذاب او عذاب په دې راشي فيقول الذين ظلموا وبالظالمان ربنا اخرنا الى اجل قريب چې اې مونږ ربا مهلت راکمونږ تر یو نیټه نږدې نو الله تعالی وی دا هغه ورځ نه ویرا وا نو یا دنیا کې دا عذاب هغه ورځ یادې چې په دنیا کې دا عذاب هغه ورځ نه ویرا چې کله عذاب بیا راشي کنه لکه په دوی دا یعنی دا درخواستونه کوي چې خدای پاک موږ ته مهلت راکا تر دې ونیټې پورې او یا دا د قیامت هغه ورځ یادې چې کله د قیامت هغه ورځ راشي کنه نو دوی به چې زمونږ ربا موږ له مهلت راکا تر دې نیټې نیټې نو مطلب دا چې موږ دنیا ته واپس بوزا موږ دنیا ته واپس بوزا او موږ له مهلت راکا نجيب دعوتك ونتبع الرسل جمونغا قبول والے حکومنگا اجابته موږ خبره ومنو تا دعوتك موږ قبول والے کو تا دغه دعوت او تا دغه را بللو ونتبع الرسل موږ تابعدارو د پیغمبرانو علیهم السلام نو الله تعالی په فرمایي بیا اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال چې آیا نه وای تاسو چې تاسو قسمونه خوړلو مخکې د دینا په دنیا کې هم قسمونه خوړل ما لكم من زوال چې نشته تاسو لپاره من زوال هغه منتقل کېدل د دنیا نه تاسو به کوم دې قسمونه په دنیا کې خوړل ډېر په نافرمانو کې وای تاسو به موږ د دنیا نه بنځو او موږ لپاره منتقل کېدل نشته مالکم من زوال د دنیا نه کوم دې بس منتقل کېدل موږ نه نشته بل فار ایا مالکم من زوال تاسو به دا قسمونه خوړل چې کله موږ مړ شو نو بیا د موږ لپاره کنه منتقل کېدل نشته بیا به مړ پراتیو او بیا دوباره ژوندون نشته تاسو به دا قسمونه نه خوړل اوس به جمدی کړئ که جمدی نه کړئ وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم او تاسو سکونت کړو تاسو اوسېدلی وای په ځایونو د اوسېدو د هغه خلکو کې چې تا ظلم کړی او په خپل ځانونو باندې د ظالمانو خلکو په هغې ځایونو کې بیا تاسو تېروئ چې الله پې عذابونه راوستي او تاسو بیا د هغوی په ځای باندې بیا یعنې تېروئ
الله پاک چې کوم دی هغه حکومتونه هغه محلات بیا تاسو له درکړو تاسو ګوره عبرت هغه نه حاصلو وتبين لكم كيف فعلنا بهم او داغوی حالت داغه قفانو خلقو داغه ظالمانو خلقو چې عذابونه پر راغلو داغوی حالت ظاهر شي او تاسو ته ظاهر شي تاسو واقعیت معلومو چې قفانو قبول باندې عذابونه راغلو نو تاسو حالت داغوی واضح شي كيف فعلنا بهم چې څنګه کار ما کړو داغوی سره وضربنا لكم الامثال وما بيان کړو تاسو لپاره الامثال هغه حالات هغه مثالونه داغه احوال د قرآنو قومونه هغه حالات تاسو ما بیان کړو په قران کریم کې او په نورو کتابونو کې ولته تاسو نه خبره وایسو تاسو ما هغه بیان کړو وقد مكروا مكرهم او په تحقیق را الله پاک فرمایي چې دغه قرآنو قومونو هغه سازشونه کړو وقد مكروا مكرهم په تحقیق را مکرونه کړو هغه خپل مکرونه هغه خپل سازشونه د دین خلاف هغه میټنګونه هغه پروګرامونه چلولي دا راګنه مکه خلق خپل مکرونه سازشونه کړو وعند الله مكرهم او دا الله سره دی دا الله په علم کې دی مکرهم دا هغه سازشونه الله دا هغه مکرونه او دا هغه سازشونه الله دې ما په علم کې دي او ما سره دا غي بدلې مشته الله وي سزاګانې مشته او دا د کافرانو او دا راګه د مکه خلکو د سازشونه کړو د دین خلاف او د نبی عليه السلام خلاف وان كان مكرهم لتزول منه الجبال الله یقینا و مکرونه د هغه نه فرمان او خلکو د سازشونه چې هغه داسې چې او په دې کې دا غي د وجنه الجبال غرونه الله دا غرض سازشونه کړو کنه د نبی عليه السلام خلاف او په قانون قومونو د خپل پیغمبرانو خلاف دا سازشونه کړو چې یقینا دومره غرض سازشونه چې غرونه لاغې د وجنه وړه کیږي او غرونه چې کوم دي لاغې د وجنه یعنی هغه خپل دینه چې کوم دي وړه کیږي نو دومره ډول سازشونه چې کوم دي په قانون خلکو دارنګ د مکی خلکو د نبی عليه السلام خلاف او په قانون خلکو د خپل پیغمبرانو خلاف چې کوم دي هغه سازشونه کړی وان كان مكرهم لتزول منه الجبال او بل ترجمه بعض علماء دام لیکلي ده الله وی سازشونه خو کړی په قانون قومونو دارنګ د مکی خلکو سازشونه خو د نبی عليه السلام خلاف او د خپل پیغمبرانو خلاف خلکو کړی الله پاک ناکام وان كان مكرهم او نو مکرونه او سازشونه دا هغوی لتزول منه الجبال چې او په دې کې دا غي د وجنه غرونه چې پیغمبران دي الله دې پیغمبران ته کلک ولاړو لکه د غرونو دا ولاړو سازشونه په خلق په قانون کړي وو مکه ولا خلقون کړي وو دا سازشونه نو چې دا غي د وجنه پیغمبران چې لکه د غرونو په شان دي وو چې ګناغه خپل بینه مو کوي پیغمبران خپل خبره پرې نه و فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله الله فرمای فلا تحسبن الله پس هرگز ګمان مکو په الله باندې مخلف وعده رسله چې ګنه الله په خلاف کوونکی دی دا غي وعده خپلو د پیغمبرانو خپل سره چې خپل پیغمبرانو سره می وعده کړی دا ګمان مکوا چې الله پاک بګینه هغه وعده کې پوره نکړي او دا غي کې خلاف ورزي باګینه الله وکي الله پاک دې می وعده کړی چې لا اغلبن انا ورسولي الله پاک دې او زما پیغمبران دا به خامخا غالب کیږي اخیری نتیجه اخیری انجام به د حق پرست وي دا پیغمبرانو به وي اخیری انجام به دا وی کامیاب وي الله پاک ما چې می وعده د پیغمبران سره کړی دي کنه ګمان مکه و اے مخاطبه چې الله پاک بګینه هغه وعده کې پوره نکړي او هغه بګینه خلاف وکړي ان الله عزیز ذو انتقام مشک الله پاک غالب دی او خاوند انتقام او بدلی اغسطلو دی او دا بدلی با الله کله اخلي اصل عذابنا یوم تبدل الارض غیر الارض فاغرت باندې چې بدل بکړي شي لازمکا
غیر الارض مکه په بدل کې راولې شي غیر الارض علاوه دې مکه نه وڅ کما مکه دا نو دې مکه په ځای باندې بیا بلک مکه وی ابي علماء فرمایي چې یا به حقیقت په لحاظ سره دې مکه نه علاوه بیا بلک مکه لغې به جدا حقیقت دې جدا حقیقت دی او یا به کوم دې هم داس مکه وی ولیکن د شکل په لحاظ سره با خطا او بر او پکې نه په دنیا کې په خطا او بر دي کنه او بیا هغه بالکل اموار وي ها الله فرمایي دا عذابونه بکلی یوم تبدل الارض غیر الارض باغ اورت کې چې بدل بکړي شي زمکا علاوه د زمکې نه تو بدل کې بل راوستي شي والسماوات او بدل بکړي شي دا اسمانونه لکه دا اسمانونه دي دا من بدل کړي شي وبرزوا لله الواحد القهار او ظاهر بشي دا خلق لله دا الله حساب کتاب تا آغا الله الواحد القهار دا واحد دے یو ذات تے شریک سره نشتا القهار او غالب دے زور ور دے ذاتور خلق با دا الله حساب کتاب ظاهر شي او دا حساب کتاب ته ولاړ وي وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاسفاد او تبعین دا مجرمان و دغه ورځ تړلې شي په الاسفاد په دمګیرونو کې د خپل شیطانانو سره دا به تړلې شي هر مجرم د خپل شیطان سره تړلې شي دا رنګ چې کوم دی دا مثال بخور په تور باندې لکه دا کافران به تړلې شي چې کوم پکې د هریان دي دا په زنجیرونو کې چې کوم يهوديان دي دا په جدا زنجیرونو کې به یو بل سره تړلې شي مقرنين في الاسفاد سرابيلهم من قطران کمیسونه د طيبا من قطران د ګوګر وی دا ګوګر څه دي کنه دا په تینو باندې چې پور لګي دا ګوګر دي کنه دا ډېر زر بړيږي دا بدبوې وي او اورم په زر لګي ډېر ګرم وي او دا د اخرت هغه ګوګر هغه جدا دي او دا غیر اثر کول سرابيلهم من قطران کمیسونه د طيبا من قطران د ګوګر وی دا غیر تار کول وی وتغشى وجوههم النار او پټری مخونو د دوی لپاره النار اور او مخونو باندې به اور غلبه کړی وي مخونو په اور کې پټ پراته وي هر طرف نه به اور وي او الله پاک پتا کار ولي کوي ليجزي الله كل نفس ما كسبت لپاره چې بدلی وکي الله هر نفس هغه چې کوم عملونه کړی هر ګناګار د خپل عمل او سزا میلاوي ان الله سریع الحساب څنګه الله تعالی زر حساب کوونکی دی څنګه الله پاک اعلی ته محتاج نه دی او هر څه الله په علم کې دی نو زر حساب کوي او الله فرمایي هذا بلاغ للناس دا قران کریم چې دی بلاغ للناس دا غرسول دا احکامات دي خلقو دا الله دا قران کریم خلقو دا هغه احکامات را رسي او خلقو ته لار کوي چې خلق دا اومني او خلق دې تابعدار شي ولينذروا به او د پاره چې يرو شي دا خلق به په دې قران کریم سره ولينذروا به او د پاره دا خلق يرو شي په دې قران کریم سره الله دا خلق دې يروم قرآن کریم کې داسې یعنی مضامین راغلي او داسې آیاتونه راغلي چې داخله کوي سره نصیحت حاصل وليعلموا او د پاره چې داخله کوی شي او داخله دا یقینو کې د دې خلق دا علم کې دا خبر راشي چې حکمران حقيقي بس هغه یو الله دی او دا غن په نظام باندې چې دې پکار دي چې داخله دا خبر او پیژني انما هو اله واحد چې خبر راځي هغه الله پاک یو معبود دی هغه سره شریک نشته او داغه نظام په شانتي ځان نظام نشته په یو الله په نظام باندې بچلېږي داغه په قانون بچلېږي چې داخله کو دی پوه شي وليذكر اولو الالباب او د پاره نصیحت حاصل کی خواندان د عقلونو چې عقل من خلق هغه نصیحت حاصل کی